ډېره مننه ستاسو ټول ناول زه د بریکوټ هسپتال ایم ایس صاحب ته ډي ایم ایس صاحب او ټولې عملې ته شکریه هم ادا کوم او مبارکباد ورته هم پیش کوم. بیا د ډي ایچ او صاحب هم شکریه ادا کوم چې دا د بریکوټ هسپتال ته یو بل ډېر ښه ویل اکویپ امبولانس چې دی هغه ورکو. او دلته کې کانسیپټ داسې دی اکثر امبولانس چې هغې کې صرف یو سټریچري او یو پلانکو چې بس پای کې نور څه نه. الحمدلله دا امبولانس تاسو وکتو په دې کې اکسیجن شته، په دې کې هر قسم فیسیلیټي شته. یعنی دا یو منی آی سی یو ده. که فرض کا یو سړی امبولانس د ایمرجنسي لپاره کیجوالټي وشي یا نور څه داسې سیریس بیماري هارټ اټیک یا سي نو د هغې وجې نه چې کله امبولانس ته یو پیشنټ واچوي نو په هغې کې فرض کا په هغې کې انسټرومنټ سي اکوپمنټ سي په هغې کې هر قسم سهولیات نو د هغې مریض هغه زندګي چې ده تو هغه ډېر حد ته بچ کولی شي. نو الحمدلله څنګه چې په بهر ملکونو کې امبولانسز زموږ صوبایي حکومت دا امبولانسز تقریبا هر ټي ایچ کیو هسپتال ته پرووایډ کړه. نو په دې زه د زموږ چې کوم د ډسټرکټ ډي ایچ او صاحب دی د هغه هم شکریه ادا کوم. بیا د ایم ایس صاحب شکریه ادا کوم چې هغه مسلسل د دې هسپتال د اپګریډیشن لپاره د دې هسپتال کې د ښه سیزونو دغه لپاره چې دی هغه مسلسل کوششونه کوي او دا د هغو ایفرټز چې دا امبولانس هم دلته کې پرووایډ شو. دلته کې نن دې کې الریډي 3 امبولانس مخکې یو دا راغی. اوس د ایمرجنسي کې چونکې 1122 ته 2 امبولانسز دو هینډ اوور کړي دي. خو انشاءالله زموږ به دا کوشش شي چې کله د ایمرجنسي کلوز شي نو بیا هغه یو امبولانس چې دی هغه واپس دې هسپتال ته ورکو. نو انشاءالله د بریکوټ هسپتال په دې لاک ډاون کې او د چې کوم ایمرجنسي ده په دې کې ډېر ښه رول دی. تاسو ټول ته پته ده پاکستان کې تقریبا 50 نه 60% خلکو ته دا کرونا پازیټیو راځي او هغه خلکو ته راځي چې کوم هسپتال ته لاړ شي او کوم خپل ټیسټونه وکړي. نو د دوی ډېر ښه رول دی. دوی چې څوک د بهر نه راشي د چا ټریول هسټري، څوک تبلیغي جماعتونه راشي د بهر نه یا څوک مطلب دا دی په انټر ډسټرکټ بهر نه راځي نو په هغې پسې دوی په خپله باندې ځي او هلته کې هغو دوی ایګزامین کوي او چې کم پیشنټ دوی ته پته لګي چې یاره د کې سمټم ساین سمټم شته نو هغه نو دې وجې نه د دوی ډېر ښه رول دی الحمدلله. او زه وایم چې دا واحد تحصیل دی چې په دې کې ریکوري ریشو چې د هغه هم سیوا ده. یعنی دو مسلسل د هغوی نگهداشت کوي. د هغو مطلب دا دی چې ډاکټرز د هغوی خواله ځي د چې کوم د دې نه متاثره پیشنټ وي نو زه دوی ته خراج تحسین هم پیش کوم چې دوی ډېر ښه رول دی. او زه د صوبایي حکومت او د وزیر اعلی صاحب او د ډاکټر صاحب بیا یو طرف شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ بریکوټ هاسپټل ته او د هیلث ډپارټمنټ هم شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ بریکوټ هاسپټل ته یو امبولانس راکړو. ماشاءالله ډېر ویل اکوپډ امبولانس دی. پکې د هر قسم سہولت شته او زموږ سره شارټیج هم روانو او چې کوم د پینډیمک روان دی نو په دې کې زموږ د هیلث سرویسز چونکې زموږ نن سبا ډېر زیات یو بیزي شیډول روان دی نو پای کې د امبولانس ډېر زیات ضرورت دی. زموږ سره چې په ایریا کې او په زموږ په دې تحصیل کې هم بلا خپوره کیسز راغلي دي نو پای کې زموږ سرویلنسي پای کې زموږ نور داسې ایمرجنسیز یا د هاسپټل خپل ایمرجنسي او آر ټي ایز او نور هم داسې دي زیات اکسیډنټس وغیرہ چې راشي نو پای کې زموږ داسې امبولانس یو ویل اکوپډ امبولانس ضرورت چې پای کې هر نمونه سہولت نو زه ډېر مشکور یم د صوبایي حکومت او د وزیر اعلی صاحب او منسټر صاحب چې هغوی موږ ته د امبولانس راکړو. الحمدلله زموږ سره چې کوم هغه یو سپریډ روان و په کوټه کې سپیشلي نو هغه سپریډ ساحه د پورې بالکل رکاو دی. پای کې چې موږ مخکې کم ټریسینګ وکړو څومره هم چې د هغوی فیملیز مخکې ټریس کړل نو هغه الحمدلله سټاپ شوی دی او د هغوی هغه چې کوم کوارنټین ټایم و هغه هم تقریبا پوره کېدو ولې په دې ورځ دوه کې به پوره شي او کېدای شي په دې ورځ دوه کې هغه موږ د هغوی نه هغه کوارنټین دغه لرې کړو. نو اوورال نورو بریکوټ سچویشن ښه دی. څه کیسونه ایکه دوکه کیسونه راځي خو نن هم بیګا پکې هم یو دوه درې کیسه پازیټیو راغلي دي. نو امید دی چې یاره د عوامو هم به سره تعاون پکار دی او ښه پوره کنټرول راغلی دی. امید دی چې یاره انشاءالله زر تر زره به دې وبا نه زموږ خلاصې وشي.